أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت د توحید او د وحدانیت دلائل عقلی دا شروع دي. الله رب العزت په هغه باندې دلائل بیانوي او په آسان طرز باندې په آسان خبرو سره چې هر بنده به پوه شي، چې تم به پوه شي، زم به پوه شي، بل مسلمان هم به پوه شي. کم کس چې د معمولی د اسلام باره کې سوچ کوي دې طرف ته راځي چې هغه هم ته په اسانۍ سره پوهېږي. الله رب العزت فرمایي تاسو ما پیدا کړئ د میندو د خېټې نه، ستاسو چې کوم د موریانو خېټې وي د هغې نه مې راوباسلې، را پیدا مې کړې. لا تعلمون شیئا چې تاسو په هېڅ هم نه پوهېدئ، چې کوم ټیم یې پیدا کړئ نو په هېڅ څیز هم نه پوهېدئ. انسان چې پیدا شي دی په څه باندې پوهېږي؟ دغه یو څیز پکې خدای فطرتي ور اچولی وي چې دې د مور سینې له خوله رسوي. دا پکې دا اوس دته چا ویلي نه په دنیا کې، خو دا والله الله رب العزت فطرتي ور اچولی چې بس دغې له ته خوله ورسوه او تا ته به پی میلاوېږي. دا د الله رب العزت احسان. نو الله وایي لا تعلمون شیئا، تاسو په هېڅ څیز نه پوهېدئ، ما پیدا کړئ. بیا وجعل لکم السمع، او ګرځولي مې دي ستاسو دپاره غوږونه، والابصار، او سترګې، والافئده، او زړه. نو د عقل مین بنیادي ځای چې کوم دی هغه مې د الله زړه مې د الله ګرځولی دی. دکه شان غوږونه، په غوږونو باندې که تاسو اورېدل وکړئ او په دې سوچ فکر وکړئ نو هم به د دین طرف ته راشئ او زما وحدانیت به ومنئ. په سترګو باندې لیدل وکړئ، زما د وحدانیت په دلایلو کې سوچ فکر وکړئ، بیا هم د دین طرف ته راشئ. زړه کې غور فکر وکړئ، بیا هم د دین طرف ته راشئ. لعلکم تشکرون، د فاره د دې چې تاسو شکرګزار جوړ شئ، د الله شکرګزار جوړ شئ. الله هم دې وکړي. والله یقینا الله رب العزت اخرجکم راوباسلی دي تاسو لرا من بطون امهاتکم د خېټو د میندو ستاسو نه، لا تعلمون چې تاسو نه پوهېدلې شیئا په هېڅ څیز باندې. وجعل، او ګرځولي دي لکم ستاسو دپاره السمع غوږونه، والابصار، او سترګې، والافئده، او زړه، لعلکم تشکرون، دپاره دي چې تاسو شکر ادا کړئ. او نو شکر صرف دا نه دی چې تا په خوله باندې ووایي چې الحمدلله نو ته ګنې د خدای شکر ادا شه. نه، د خدای شکر کامل چې ادا کړې نو هغه به مونځ طرف ته راځي چې ته ورته سر هم ښکته کړي او کله ملا ښکته کړي، کله چې دې لاسونه هم ورته کېدي، تندې هم په ځمکه باندې کېدي، وی ورته څه وی ای الله تا چې ماله څه راکړي زه په هغې باندې شکرګزار یم او زه ستا دا انعام منم. نو دغه کامل شکر ادا کېږي په مونځ سره. الله یې توفیق راکړي. علم یا اوس الله رب العزت بل احسان ذکر کوي. الله وی بل نعمت ته مې وګوره. علم یروا، آیا دې نه ګوري دا آیا دا نه ګوري دا خلک الی الطیر مارغانو ته مسخرات چې څنګه مسخر کړي دي دي لرا فی جو السماء، په بلندې د فضا کې، ما یمسکهن، نه ساتي دي لره د راغورځېدونه الا الله، مګر صرف یو الله، نه بندوي دي لره، نه ساتي دي لره د غورځولو نه څوک مگر یو الله یې ساتي. الله یې د غورځېدو نه ساتي. اوس الله رب بیا به الله دې توفیق راکړي په تبارک الذي کې به راشي. آیا دا
مارغه کله وزر وای نو دی نه راغورځېږي او که نه دی چې کله دا وزر پر ځای ودرېږي او بیا رواني دی په کوم وخت کې نه راغورځېږي که ته وایې چې دی کله وزر وای دی نه راغورځېږي نو بیا چې کله دی وزر وال پرېږدي بیا ولې نه راغورځېږي یا که په هغه حالت کې دی راغورځېږي نه او د وزر والو حالت کې راغورځېږي نو خدای وایي چې بیا په دې حالت کې چې کله وزر په داسې وایي کله نو په دا حالت کې بیا ولې نه راغورځېږي نو الله رب العزت وایي چې نه دا ایثار کړی ما دی دا قوت ما ورکړی دی او زما خوښه ده چې کله الله رب العزت وغواړي نو بیا دکه ځناور چې دی دکه مارغه چې دا ته بیا راټینګ کړي او راپرېوځي اللہ رب العزت فرمائی ما یمسکهن نساتی دی لرا ورزیدونا الا اللہ مگر یو اللہ ان فی ذالک یقینا بدی کی لآیات نشانی دی لقوم دپار دہا قوم یؤمنون چی ایمان نوڑی اللہ دی استقامت را نصیب کی واللہ یقینا اللہ رب العزت اس درد اللہ پر احسان ذکر کری جعل گرزولی دی لکم ستاسو دپارا من بیوتکم دا کورون ستاسونا سکنن دا آرام زی یا واللہ یقینا اللہ رب العزت جعل گرزولی دی من بیوتکم اے پی بیوتکم فا کورون ستاسو کی سکنن آرام وجعلو گرزولی دی لکم ستاسو دپارا من جلود الانعام اے فی جلود الانعام پسرمنو دسارو کی بیوتن کورونا گورا اللہ رب العزت فرمائی وہ استاسو دپارا میں استاسو پا کورونو کی آرام گرزولی دی استاد دی دی یو کس دی اغا دا شاڑی دی اغا تا پا محلاتو کی دیره کا چی اغا تا اونس نوی دا آغا زی سردی عادت نوی دل پا آغا ڈبل بیٹ دیوی دا خنا خلسیز دیوی پا آغا زی که دل خوب نور دی سنگا چی دل پا خپل جنگڑا کی پا خپل کور کی پا خپل کٹ باندې خوب ورزی نو اللہ رب العزت فرمائی چی دا ستاسو کورونا مستاسو دا پارا آرام گرزولی دی دیکھ میں تاسو لآرام خیلی او بیا اللہ فرمائی وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ او گرزولی می دستاسو دا پارا دا سرمنو دا سارون بیوتن کورونا نو تانبوان تے مراد دی اللہ چونکہ عربو کی آغا ٹیمم دا تصورو او اسم واللہ علم کی دیشی موسم پاکی خلق بھی دا کم چی گرزی دا گرزی دا کوچانو سسٹم والا والتوالا دی چی دی آغا با یوزے بے تانبو لگو علتا بس وقت پسیدو دا آغا زینا با بلزے تلال نو اللہ رب العزت فرمائی چی گرزولی می دستازو دا پارا دا دی سرمنو دا سارون بیوتن کورونا تستخفونها چی سپک گانے تاسو دی لارا اے پس پکوالی یو چتوے دا در تب دا بوج در تا آسانی کور جوڑ شو تاسو بکی شپا تیر اکلا دو تیر اکلی دری تیر اکلی بس راوان رہے کہ پملا باندے راوان رہے اور راوان شو نو اللہ رب العزت فرمائی تستخفونها اے سپک اچتوے حغیلرا یوم زوعنکم اے سفرکم چکل تاسو سفر کوے نو بس دغا بوج زن سر روچت کے و پاسانا باندی روان شے ورنہ کدا دا سوالیانو کورو نو خخت بلے زن پسے سنگر آخ کلی زمکا بدے سنگر آخ کلا نو اللہ رب العزت ہوئی نا دغا کم دامی دلہ یو انعام گرزولی بیا اللہ فرمائی و یوم اقامتکم او داسی می بازی وقت انسان دی حالت رازی پا انسان باندی کمزور خلقم وی چار دیوالی وی کور را پریواتو دا وسے نہیں چی دا کور جوڑ کم او داسم ورسر سوک نہیں چی دا ایمینه و تر امپیه آواز و رسی زکا چی آغا خود اخبلوانو ننوزگاری گی زکا چی آغا خود مالدارو ننوزگاری گی بایی سبا باوٹ داغینا لی دا یو غریب ووٹ باندے باغا سو کی نو چی آغا اللہ رب العزت فرمائی چی اقامت کوئے پا دا حالت کمتا تامبو و بیام سادا پارکور ومن اصوابها و اوبارها و اشعارها اللہ رب العزت فرمائی او دا وڑے دا گڑنا ومن اصواب صوف ویلیشی وڑے دا گڑ او دا وڑے دا گڑونا و اوبارها او کم چی دا پا اوخ باندی یعنی پشم ورطویا و اوبارها او دا پشم دا اوخانونا و اشعارها او دا ویختو دا چیلونا دا چیلے چی کمی یا غٹ غٹ ویختی چی بی منگ چی ورطا زنگلی یا یو سبسوی غٹ ویختی چی بی
الله وی د دینه اساسا سامان دینه جوړ کړی تاسو لپاره سامان یا مال ومتان او فائدہ الہین تر یو وخت پورې. نو د دینه خلک مختلف سیزونه جوړي دا کارخانو ولا لګیای. الله رب العزت فرمای دا چا د زړه کې درواچول په دې چا پوهه کړې وې دا انعامات دا ارس دا د لما په زړه کې واچول ما په پوهه کړې چې دا دې جوړ کا دا دې جوړ کا که زه نه غواړم نو تاسو دې نه سم نشئ جوړولې. نو دا انعام دا زماني خوب تر یو وخت پورې. والله یقینا الله رب العزت جعل غرزولی دی لکم تاسو دپارا من بیوتکم بکورن استاسو کی سکنن آرام وجعل غرزولی دی لکم تاسو دپارا من جلود الانعام د سرمنو د سارونا بیوتن کورونا تاموان تستخفونها چې پس پکوالی سره اوچتوي سپک اوچتوي هغې لره یوم ځوانکم په وخت سفر ستاسو کې و یوم اقامتکم او په ورځ د اقامت ستاسو کې ومن اصوابها او د وړې د ګډونه و اوبارها او د پشم د اوښانونه و اشعارها او د ویښتو د چیلونه اساسا سامان ومتاعا او فائدہ دا الہین تر یو وقت پوری. اس اللہ رب العزت بل احسان ذکر گئی. واللہ یقینا اللہ رب العزت جعل گرزولی دی لکم ستاسو دپارا مما دا حسنا خلقت پیدا کری دی زلالا سوری وجعلو گرزولی دی لکم ستاسو دپارا من الجبال دا غروننا اکنانا غارونا وجعلو گرزولی دی لکم ستاسو دپارا سرابیلا جامی تقیکم الحر چی تاسو زان ساتے دا گرمینا و سرابیلا او جامی داسی جامی تقیکم چی تاسو زان ساتے پائی سرا بأسکم پا وقت جنگ ستاسو کی کذالکم دکشان یتم نعمتو پورکوی اللہ رب العزت نعمت خپل لرا علیکم بتاسو باندی لعلکم دپارا دی چې تاسو تسلمون تسلیم شي الله رب العزت تا. الله رب العزت فرمای والله جعل لكم مما خلق ظلالا وی الله هغه ذات دی والله یقینا الله رب العزت الله رب العزت یا الله هغه ذات دی جعل لكم چې په ګرځولي دي تاسو لپاره پیدا کړی دي تاسو لپاره مما دا هغه سنه چې خلقه چې الله پیدا کړی ظلالا سوري چې الله سم پیدا کړی دي الله وی باغې کې مدل څه کړی دي دا غي مدل سوري پیدا کړی دي بل وجعل لكم من الجبال اكنانا او ګرځولې مې دي د غرونو نه سوري یعنی په غرونو کې مې غارونه ګرځولې دي که چرته الله رب العزت غر له حکم کړی وي چې ته به یې چاله لار نه ورکې ته به چاله لار نه ورکې نو مجالو چې تا پکې دننه سورنګیخ کې یو تا کا سوات ته وتیا خوا پکې ته پکې چې دی نو هغه په چترال کې یو خوا بل خوا وتې هغه په اوږدو لارو به راتاوېدې. دا د چا احسان دی؟ دا د الله رب العزت احسان دی. بل ته وګوره د سمې خلک چې دي هغه یو خو د هغې ایمان په منزله د غرونو د خلکو دا مضبوط نه وي. حدیث شریف کې راځي وایي دا اسلام به چې دی په آخره زمانه کې دا به چې دی دغه غرباو طرف ته غرونو طرف ته به ځي هغې کې اسلام مضبوط وي د سمې په پرتله باندې اگر چې په هډوکي کې سخوالي هم زیات وي هغې کې سخوالي هم زیات وي خو چې کم سیز قبول کی نو قبله یم با سخته سره و چې قبول کی بیا په ولاړم کلکی. نو خبره دارا الله رب العزت فرمایي چې نو اوس په دغه ځایونو کې د دغه ځای چې کوم خلک وي ګوره هغه په اسلام باندې کلک ولاړ وي. مثال دا افغانستان د څومره حالات پې راغلي خو چونکې هغې سره غرونه له مکه شان دي نو د سمې ملکونو په اندازه باندې هغې مقاومت زیات کوي خو د سمې علاقې خلک هغه مقاومت کم کوي ځکه چې هغې سره یو هغه شان ځایونه نه وي د پټېدو. نو الله وایي دا زما یو احسان دی چې ګرځولي مې دي ستاسو دپاره په غرونو کې غارونه یا په انسان باندې شپه راشي
چونکې مخکې به اوږدې سفر وي وغیره نو په غار کې به یې شپه وکړله بل وجعل لکم الله وی ګرځولي مې دي ستاسو دپاره سرابیل سرابیل اصل کې ویلی شي کمیس ته خو دلته ترې مراد دواړه دي کمیس پرتوګ دواړه جامې وی ګرځولي مې دي ستاسو دپاره جامې تقیکم الحر چې تاسو ځان بچ کوئ په دې سره د ګرمۍ نه چونکې د عربو ځمکه وه او هلته ګرمي زیاته وه نو ګرمي ذکر شوه کله قرآن پاک کې مترادفات چې ذکر شي چې یو لفظ ذکر شي نو مراد د هغې نه دواړه اخیستلی شي او کله دواړه ذکر شي د هغې نه صرف یو معنا اخیستلی شي نو الله وایي تقیکم الحر ایا چې تاسو ځان بچ کوئ په دې سره د ګرمۍ نه والبرد او د یخنۍ نه چې د ګرمۍ نه ځان بچ کوئ نو په یخنۍ نه خو په طریقوله ځان بچ کوئ وسرابیل او داسې جامې تقیکم بأسکم چې تاسو ځان بچ کوئ په حالت د جنګ کې د هغې سره هغه څه شي دي هغه زغره ده الله وایي دغه جامې دي چې دغه تاسو واغوندئ نو د تورې ګزار په تاسو باندې اکه شان کارم نه کوي او الله رب العزت وایي دا ټول زما انعامات دي کذلک هم دکه شان یتم نعمته الله پوره کوي نعمتونو خپل لره علیکم په تاسو باندې لعلکم تسلمون دا پاره دي چې تاسو الله رب العزت ته تسلیم شئ د الله خبره ومنئ الله وی فإن تولوا کچرته دې مخ واړو فإنما نو بس یقینا علیک البلاغ پتا باندې رسول دی اے پیغمبر انقلاب فخر موجودات خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا رسول دی دور در رسولو کا المبین واضح تا رسول دی خارا تا ورته خبره وکړله نور د دې خبره ده چې دې دنیا قبلې او آخرت نه قبلې نو ګوره دومره واضح پیغامات د الله رب العزت راشي بیا هم خلک د دین نه چې دې اخوا دې خوا ځي صفا خبره ورته پیښ شي بیا هم دې وایي هلکه دې ځای مې د دنیا ګټه ده نو سوه بت ته و سجده دنیا ته بت پرستی پرستار د دې دنیا رحمان بابا وایي یا بت ته سجده او یا دنیا ته سجده یا دنیا ته لاندې کېدل یا بت ته لاندې کېدل بت پرستی پرستار د دې دنیا نو دا د دنیا محبت وي دا د روټۍ محبت وي دا د خوراک محبت وي او ظاهرا یو عزت ورته ښکاري د هغې محبت وي د خدای احکاماتو ته ښکته نه شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقو ته ښکته نه شي او دنیا ته ښکته شي نو ځان له دنیا هم خراب کړي آخرت هم خراب کړي الله دې وساتي الله وایي سره د دې چې دا دومره هر څه وشي بیا فإن تولوا که چېرته دې مخ واړو فإنما نو بس یقینا علیک البلاغ په تا باندې رسول دي المبین واضح یعرفون چې پیژني نعمت الله نعمت د الله تعالی ثم ینکرونها بیا انکار کوي په هغې سره یعنی انکار کوي د هغې نه بیا واکثرهم او اکثر د دې الکافرون کافران دي ناشکر دي الله رب العزت فرمایي چې داسې نه ده چې ګنې دي دا نعمت پیژني نه داسې نه ده ګنې دي اسلام پیژني نه داسې نه ده ګنې دي دا دین پیژني نه داسې نه ده ګنې دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژني نه هر څه پیژني هر څه پیژني خو انکار کوي د الله نه شکري کوي د الله نه بغاوت کوي الله دې دغه ډلې نه وساتي